أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وسپدی آیات کی اللہ تبارک و تعالی زجر ورکی دی ولرا رٹن ورکی او تخویب دے یردا دا آخرت. اللہ رب العالمین فرمائی چی دغا مشرکان چی وس چاہتا را مدد شوئی او داغی دا محبت دا وجنا دا اللہ سر محبت فریخی دی، دا اللہ رب العالمین سر محبت نکی، دا اللہ سر مین نکی او دغه خپل معبودانو سره چې رضانه جوړ کړلی داغي سره محبت کوي، داغي سره مینه کوي او هغه د خدای توب والا محبت او دغه شان بندگی دا د الله رب العالمین نه کوي بلکې دغه د ځانه جوړ شو معبودانو یې کوي. چا ځان له یو څه شي نیولې دی، چا ځان له بل، څوک د ونې بندگی کوي، څوک د کاڼي بندگی کوي او څوک د شیاطینو بندگی کوي، څوک د نیکانو، څوک د بدانو بندگی کوي. نو په ورځ د قیامت باندې با دغه معبودان د دیو د عبادت نه بیزار شي، غیبا د دیو سره د دیو نه انکار وکي او تر دې پورې هغه صالحین، هغه نیکان بندگان، پیغمبران غیبم وای منګه د دیو د عبادت نه خبرو، ځکه وجه دا واغی خو پات شو د دې ظالمانو د غی بندگی کوله. په ورځ د قیامت باندې با اغیم د دیو نه انکار وکي او د دیو د خلاصي هیڅ سبب بنئ، نه به دیو ځان په خپل خلاصولې شي او نه اغي به خلاصولې شي او نه اخلاصي. او کم معبودان چې دیو اغم غلطو چې اغي ویل چې زمنګ بندگی کوي، زمنګ عبادت کوي د نیکانو نه علاوه چې کم خلقو، نو هغه به مر سره په دې جهنم کې په دې اور کې واچولې شي. او دغه شان د دیو حاکم بوتان هغه به مر سره واچولې شي د دیو د سپکاوي د پاره، د دیو د ذلت د پاره. الله و اذ تبرأ الذين ایز کلچی تبرعا بیزار بشی، بایکاٹ بوکی بیزار بشی، الذین اغا کسان اتبعو چی تابیداری کلی شویدا، تابیداری کلی شویدا، دا اغا تابیداری شویدا یعنی اغا خودی جوړ شویده، دیو تی جوړ کلی دی، د دروغ الہی تی جوړ کلی دی، معبودی گرزولی دی. نو اتبعو چی تابیداری کلی شویدا، من الذین دا اغا کسانونا اتبعو چی تابیداری کلی دا. گورا دا اتبعو او دا اتبعو دا دی پرق تاسو بی جنائی. اتبعو دینا مراد اغا دا چاچ بندگی کیگی، دا چاچ عبادت کیگی لکه بوت او دا شانتکی اغا پیران وغیرہ. او اتبعو چی تابیداری کرلا یعنی دا مشتکان، دا کم چی شرک اختری دا غا بندگی څوک کئی، دا تالی سٹ چی آغی پسی ور روان دی. نو استبرأ الذین کل چی ببیزارشی اغا کسان اتبعو چی تابیداری کلی شویدا، من الذین دا اغا کسانونا اتبعو چی تابیداری کلی دا، ورأو العذاب او وی بنی دیو عذاب لرا، وتقطعت او کٹ بشی پری بشی بهم الاسباب د دیو تعلقات، ختم بشی پری بشی د دیو تعلقات. مراد د دی اسبابنا هغه چلونه او حیلی او طریقې د خلاصې دی د عذابنا چې هغه بر دیو په مابین کې ختم شي، حیلی او چلونه بنورزی، طریقې د خلاصې د عذاب بولنورزی. یا مراد د دینا هغه تعلقات دی د دوستانی
د پیرای موریدی د استادی شاګردی دا ټول به ختم شي نو وتقطعت او کټ بشي بهم الاسباب د دیو تعلقات وقال الذين او وبوي هغه کسان اتبعوا چې تابعداري کړي وا دا کم چې مشرکانو تابعداري دا غوي کړي وا نو وقال الذين او بوي هغه کسان اتبعوا چې تابعداري کړي وا لو ان لنا لو ارمان د ارمان د پر رضی لو ان لنا ارمان کوي زمونږ د پارا کرتن دوبارت لل دنیا تا فنتبرأ منهم نو منګ با بیزار شیو د دیونا کما تبرؤ منا لکه څنګه چې دیو بیزار شو زمونږ نا هغه مریدان به وای مریدان اتبعوا من مریدان دغه مریدان چې ردی خپل پیرانو بندگی کوله مریدان هغه مشرکان چې کوم دي مشرکان مریدان هغه به دغه خپل پیرانو نه چې کوم غلط پیران دي نو غلط پیران خبر دیونه بایکاټ وکي چې موږ تاسو نه بیزار یو نو دیو با یو ارمان وکي وای کاش چې موږ یو ځل دوباره دنیا ته لاړ شو کنه تاسو چې موږ دلته زمونږ نسنګ بیزار شوي نو په دنیا کې موږ تاسو ته هم نګورو او موږ به یو الله بندگی کو دی الله عبادت وکړو او تاسو نو موږ بیزار شو بایکاټ بدر نه وکړو کما تبرؤ منا لک څنګه چې تاسو بیزار شوي زمونږ نه الله وی کذالک دغشان یریهم الله خیدیو تعالی اعمالهم عملون ددیو حسرات علیهم دفارا د افسوسونو پدیو باندې وما هم او نبیدیو بخارجین من النار بهر وتن کی د دی ورنا نبیدیو بهر وتن کی د دی ورنا او الله رب العالمین فرمای چې کذالک یریهم الله دغشان خیدیو تعالی عملون ددیو هغه انجام د عملونو ددیو حسرات علیهم د پاره د افسوسونو په دیو باندې مراد د اعمالنا د دیو هغه ټول اعمال سیئه دی هغه بد کارونه دي بد کارونه گناهونه دي لکه شرک کول شو دغه شان انکار د قران نه انکار د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او دا غیر اتباع نه تابعدارینا انکار کول د قیامت نه او دغه شان نور کوتاهی او غلطی کول فاقونو د الله رب العالمین کی ان د دې ټولو کارونو ورته الله رب العالمین بد انجام ښکارا کی نو دیو بداغي په کولو باندې خپېمانه شي کاش چې ما شرک نه وې کړي کاش چې انکار مې د قران نه وې کړي کاش چې انکار مې د پیغمبر نه وې کړي کاش چې د پیغمبر تابعداري مې کړي وې کاش چې د قیامت نه مې انکار نه وې کړي او کاش چې د الله په حقونو کې مې کوتاهي او کمې نه وې کړي لکه قران کریم دا ټول خبره واضح بیان کړلې سورۃ حجر آیت نمبر 2 کی دویم نمبر آیات د سورۃ حجر پای کې الله رب العالمین ذکر کړلی د دیو افسوس کول په توحید نه منلو باندې چې دیو په توحید نه منلو باندې انکارو کی سورۃ حجر آیت نمبر 2 سوال لسمی سپاری بالکل اول سره الله وی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ډیر کرت ارمان بو کیا کسان چې کافر دي ارمان چې وی دیو مسلمانان دا ارمان بو کی دغه شان سورۃ انعام 27 نمبر آیات سورۃ انعام آیت نمبر 27 پدې کې بدیو د دې وغه افسوس ذکر شوی دی په تکذیب او انکار باندې د آیاتونو د الله تعالی نه چې ارمان چې مونږه تکذیب نه وکړي دروغجنتیام نه وکړي او انکارم د الله د آیاتونو نه وکړي لکه الله ولو ترى اذ وقفوا على النار او کچرتوینی ته کله چې دی او درولې شي په اور باندې فقالو دیو بویا لیتنا ای افسوس دې مونږ لرا
نردو چې مونږ واپس شو دنیا ته ولا نکذب بآیات ربنا او مونږ به دروغجنتیا ونکو پایاتونو د رب زمونږه ونکون من المؤمنین او شوب مونږه د مؤمنانو نه. سورۃ انعام 27 کې الله دا وایي. دغه شان په سورۃ فرقان 27 نمبر آیات کې په دې کې الله تبارک وتعالى د دیو هغه افسوس ذکر کوي چې دیو به افسوس کوي په انکار باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او مخالفت کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په تابعداري نه کول باندې به افسوس او ارمان کوي. سورۃ فرقان 27 نمبر آیت کې الله وایي وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. فکم ورځ چې چکونه بلګي ظالمان په خپل لاسونو باندې وای به ارمان چې موږ نیولې وې د پیغمبر تابعداري د پیغمبر لارا پیغمبر تابعداري م کړې وې. نو بیا ورپسې الله رب العالمین فرمایي یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. دې بد ارمان کوي ارمان چې ما پلان کې په دوستۍ سره نوې نیولې. لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني وكان الشیطان للانسان خذولا. د ذکر نه د قران نه اړولې ما او کله چې ماته دراغي او د شیطان د انسان د پاره شرمون کې دا شیطان انسان شرمئی. دغه شان سورۃ انعام 31 نمبر آیات کې د دیو افسوس ذکر شوی دی په انکار د قیامت باندې چې ارمان چې موږ د قیامت نه انکار نه وکړي. الله وی قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. الله رب العالمین فرمایي چې قیامت راشي قالو دیو بو یا حسرتنا علی ما فرطنا فيها. ای افسوس چې موږ په دې کمې نه وکړو دا موږ منلې وې دا د دینه موږ انکار نه وکړې د دې قیامت نه. دغه شان سورې زمر آیت نمبر 56 کې اشفق 50 د سورې زمر کې د دې افسوس ذکر دی چې موږ کاش چې موږ د الله په حقونو کې کوتاهی او کمې نه وکړې. ان تقول نفس یا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. الله وای دا چون وای انسان بیا د قیامت پر ورځ باندې هاي افسوس چې ما کمې کړې دې په حکم د الله تعالی کې په حقونو د الله رب العالمین کې پاغي باندې ډېر افسوس او زه ټوک کوونکو نو ما په دې پورې مې ټوکی کولی. او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين. کچرته الله مل توفیق را کړی وې زو متقیانو نه بوي. او دغه شان او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين. که دوباره دنیا ته لاړ شم نو زه بیا نیکو کار وې او نیک بوي. دغه افسوسونه الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا افسوسونه بدیو کوي. دا قسمه افسوسونه دیو او دلته په دې آیات کې دلته په شرک کول باندې افسوس دی. الله رب العالمین فرمایي چې دیو بدا افسوسونه کوي. الله ای کذالک دغشان یریهم الله خیدو تعالی اعمالهم عملنا دیو حسرات علیهم دفار د افسوسونو په دیو باندې وما هم بخارجین من النار او نبی دیو بار وتون کی د دیورنا. آیاتونو ترجمه دوباره وورئ. الله و اذ تبرأ الذین کله چې با بیزار شي هغه کسان اتبعو چې تابعداري کړی شوی دا پیران من الذین دا هغه کسانو نه اتبعو چې تابعداري کړی دا مریدان ورأوا العذاب او وی بنی دیو عذاب لرا وتقطعت او پری بشی کټ بشی بهم الاسباب د دیو تعلقات. وقال الذين
او بوای هغه کسان اتبعو چې تابعداري کړې ده لو ان لنا کرتن ارمان کوي زمونږ د پاره دوباره تلل دنیا ته فنتبرأ منهم نو موږ به بیزاره شوي د دیونه کما تبرأو منا لکه څنګه چې دیو بیزاره شوي زمونږ نه کذالک دغشان یریهم الله خیدیو تعالی اعمالهم عملون ددیو حسرات علیهم دفار د افسوسونو په دیو باندې وما هم بخارجین من النار او نبی دیو بهر وتن کی دورنا سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك